بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نکاح او تعدد نکاح یا تعدد ازدواج، چونکہ نکاح د پارا الله جل شانه جنس اناس صنف نازک پیدا کړی دی او الله جل شانه په مرد و زن دواړو کې د دې رغبت ایښودلی دی. خو پرون مونږ د اقوال عالم حالات ویل چې عهد جاهلیت کې د ښځې څه مقام و او څومره سپک ورته کتلی شول، څنګه چې د دنیا نور څیزونه اخیستل او خرڅېدل پې کېدل، دغسې ښځه هم اخیستلی هم شوه، خرڅېدلی هم شوه او دومره پورې راځي چې په رهن کې م ایښودلی شوه. روایتو کې راځي او کتابونو کې شته دی چې دا ما سره محمد بن سلمه رضی الله عنه فرمایي چې مونږه زه کعب بن اشرف ته ورلو او هغه نه مو غله قرض واخیستله. کعب بن اشرف یهودي و، نو هغه په رهن کې مونږ نه مطالبه وکړه چې ارهنوني نساءکم، چې تاسو ما سره خپله ښځو نه یو ښځه په رهن کې کېږدئ. نو دی وایي چې مونږ ورته ویل چې دا به څنګه کېږي؟ قالوا کیف نرهنک نساءنا وانت اجمل العرب. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب المغازی کی دا واقع نقل کړی دی. نو دومره پورې ښځه حقیر وه، اسلام راغی، اسلام ښځې ته کم مقام ورکو هغه پرون مونږ بیان کړو. نو ډېر لوی مقام دی د ښځې. اوس د دې عزت پاتې شي او دا پاک دامنه پاتې شي او د دې عزت ته څوک سپکو نه ګوري، د دې عزت عصمت څوک تار تار نه کي، دې دپاره قصه د نکاح مشروعه وګرځوله. چې د ښځې عظمت باقی پاتې شي او د دې تمام باب خلاصه دا ده چې کله دې هم د ښځې د خاندان یا د سړي په عزت باندې داغ رانشي، بس دا خلاصه ده. دې دپاره د نکاح سنت ژوندي کړي چې دې سره به په نکاح کې د عزت د عصمت تحفظ دی او د افزای نسل بهترین سبب دی. نکاح دې سره د مرد و زن په معاشره کې، د مرد و زن په ژوند کې اعتدال، اطمینان او سکینه راځي او د هوس پرستۍ نه، د هوا نفس نه اجتناب ګرځي. جنسی خواهشات ختمیږي
او پاغه باندې کنټرول حاصلېږي او د نسل انسانی بقا دا د نکاح مرهون منت دی چې د سره انسانیت باقی پاتې کیږي. نو د دې وجنه شریعت حکم وکړو وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم چې تاسو نه څوک بې نکاح وي نو ادي نکاح کوي. په دې بنیاد باندې د شریعت علماء فقهاء احکام ذکر کړی دي چې نکاح سنت ته او سو کوئی واجب ده. النکاح واجب عند التوقان. نو د بعض علما په نزدې باندې واجب ده په هغه صورت کې چې کله په خپل نفس کنټرول نه وي او په حرام کې د واقع کېدلو خطر وي نو به نکاح واجب ده. او مکروه هم لیکلی دي چې کله ازدواجی حقوق باندې سړی قادر نه وي نو ناخوښه او مکروه یې ګڼلی دي. او یو داسې سړی چې سره سه پاغه کې د رجولیت اړو ماده نه وي او د ښځې بنیادی حقوق حق زوجیت نشي ادا کوله او د نکاح کوي داسې سړی ته نکاح حرام لیکلی دي. نبی علیہ السلام فرمائی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تاسو کې څوکم د ځوانانو ټولګیا څوکم چې استطاعت لري د مجامعت نو اغله پکار دي چې نکاح وکړي. ولي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ده به حیا پیدا کوي او ده به د شرمګاه حفاظت پیدا کوي. چنانچه مختلف روایاتو کې راځي تزوجوا او توالدوا او تناسلوا وغیرہ الفاظ راځي او خیر کې وایي فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة چې زه به د قیامت په ورځ تاسو باندې په امت باندې فخر کوم چې دې سره د نسل افزایش کیږي او نسل زیاتیږي. او څوک چې واده نه کوي حدیث پاک کې هغه ته مسکین ویلی دي چې دا سړی مسکین دی. صحابه تپوس کوي چې مال ورسره وي چې او بیا هم مسکین دی، چې ډېر مالدار وي بیا هم مسکین دی چې دی واده نه کوي. چنانچه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه خپل کتاب فتح الباری کې لیکي چې او د نکاح او د واده بنیادی مقصد ښیي ويتزوج لكسر الشهوة او وإعفاف النفس وتكسير النفس. واده یا نکاح دا د شهوت ماتولو د پاره کیږي او د نفس د پاکیزه او شایسته جوړولو د پاره کیږي او د نسل زیاتولو د پاره کیږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې واتزوج النساء زه ښځو سره واده کوم فمن رغب عن سنتي فليس مني
چا چې زما د سنت نه اعراض وکړ زما نه دی. او بیا معاشره به دې سره پاکه وي، ماحول به صفا سوتره وي، عفت، عصمت، حیا، پاکدامني، او دا د امن ضامن دی. چنانچه کتابونو لیکلي دي کم قوم کې چې زنا عام شي، ناپاکي عام شي، نو هغې کې به قتل عام کېږي او په هغې باندې به قحط عام کېږي، قحط به په باندې راځي. د هغې دغه اسباب دي. نو عفت او عصمت او بیا د چا عزت پاک وي، د چا نفس پاک وي، دې ته خیر متاع الدنیا ویلي دي. الدنیا متاع، دنیا ټوله مال و متاع ده، خو خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دا نیکه بیبي ده، خیر متاع الدنیا ورته ویلي دي. اوس د ښځې چونکې نبی علیه السلام هم اثارو کې شته دی چې اخر وخت کې به د ښځو تعداد زیاتېږي او سړي به کمیږي. څه بعضې حقایق تاریخي اب انشاءالله اوس پیش کوو. خو که داسې نه وي بیا هم د اسلام قانون عالمگیر دی. یو سړی څلور ښځې کولی شي، او څوک چې په دې خبره اعتراض کوي او د اسلام دا قانون بنیاد پرسته ګڼي، بې اصله ګڼي، نو هغې ته هم د هغې د قومونو تاریخي واقعیات په مخ څپېړي دي. د سړي پاک دامني او د ښځې پاک دامني، د مرد و زن دواړو پاک دامني دا په نکاح کې ده. نو دې دپاره نکاح کول دي او د دې دغه احکام تیر شو. فمن رغب عن سنتي فليس مني، او مسکین ورته ویلی دی څوک چې نکاح نه کوي، څوک چې غیر شادي شده وي، څوک چې بې نکاح وي، څوک چې بې ښځې وي، دی ورته ویلی دی. نو بیا دومره پورې الله حکم وکړو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې دو پورې ودونو کوي، دو درې څلور دې نه پته دا ولګېده چې د اسلام کوم قانون دی، اساس او بنیاد دی، دستور د اسلام د هغې اصل قاعده دا ده چې هر سړی خو د یو واده خامخا وکړي، یو واده دی خامخا وکړي. او دا دوا او درې او څلور په دې باندې د اغیارو اعتراضات دي. انشاءاللہ اس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. سچ زموږ علماء لیکلي دي او د دې نه جوابات کړي دي. خو د دې دا مطلب نه دی په اسلام کې د یو نه زیاتې تر څلورو پورې د واده کولو د نکاح کولو اجازت ته لازم نه دي. داسې نه ده چې داسې سړی ګوره مسلمان نه دی چې د څلور ودونه نه کي، دا مطلب نه دی. د دې مطلب دا دی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې د یو نه د زیات د دوو د دریو د څلورو نکاحګانو کولو پورې اجازت شته.
خیال مو دی یعنی جواز دی. او دا مطلب نه دی چې په اسلام کې په هر سړي باندې څلور ودونه فرض دي، خامخا به څلور کوي، دا مطلب نه دی. او د دې یو نه زیات یا عمده یو هم څنګه چې مخکې حکم تیر شو چې د ښځې په حق زوجیت باندې قادر نه وي، قدرت نه لري، نو مکروه دي ورنه حرام دي حق ادا کول. او هغې نه تعبیر په عدل سره کړی دی. نو فإن خفتم الله تعدلو، فإن خفتم کچرې تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کړی شئ نو فواحده، او دا یره په دوو دریو څلورو کې ده چې تاسو به په دوو ښځو کې انصاف ونه کړی شئ، په دریو ښځو کې به انصاف ونه کړی شئ، یا څلورو ښځو کې به انصاف ونه کړی شئ او د دې خبرې یره وي نو فواحده، یو سره نکاح وکړئ. دې نه پته ولګېده چې دا یو سره نکاح کول دا د اسلام د دستور او د قانون اصل دی چې یو سره خو دې خامخا نکاح وشي. چې تا چې سړی دا اقدام وکړي او د یو ښځې سره نکاح وکړي نو د دوه نفسه محفوظ کړل، مامون کړل، او دې ته پاک دامني ورکړه، ځان یې هم د ګناه نه او د خدشاتو نه لرې کړو، او یو نفس هغه خپله ښځه خپله منکوحه هغې ته هم سدباب وتړو. لہذا معاشره به پاکه وي. نو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. او په دویم ځای کې الله جل شانه ارشاد فرمایي چې فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. دا د دوه ښځو په صورت کې یا د دریو ښځو په صورت کې یا د څلورو ښځو په صورت کې انصاف وکړې، داسې نه چې ته یو ته پوره میلانو کې متوجه شي او دویمه ښځه په منځ کې معلقه پرېږدي، ځوړنده پرېږدي. د دې نه شریعت منع کړي. نو د اولې ښځې په باره کې د یو ښځې د یو نکاح په باره کې خو داسې حکم دی بار بار من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، او یا تزوجوا توالدوا تناسلوا وغیرہ ذالک دا الفاظ، او یا مسکین غیر شادی شده ته ویل دي. نو التکی ترغیب ده یا دا چې فمن رغب عن سنتي فليس مني. د دې یو په باره کې خو د یو نه زیات چې شي نو الته قیودات لګولي دي، شرایط لګولي دي، او هغه د عدل د ټول نه بنیادي شی دی چې د یو سړي دوه ښځې وي نو په هغې کې عدل انصاف سره وکړي. او دې ته انصاف ورکول، یا درې دي نو انصاف. نو فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، چې دویمه ښځه به په منځ کې ځوړنده پاتې شي، دې نه احتراز راغلی دی، داسې نه دي کولی چې بله ځوړنده. په دې کې عدل نه کار اخیستل، او عدل ضد الظلم دی، یعنی ظلم پې نه کول، یعنی ظلم پې نه کول، او د هغې حق تلفي نه کول. چنانچه د نبی علیه السلام د جون مبارک نه ښکاره دي چې نبی علیه السلام باری مقرر کړې وه، نمبر یو شپه به د یو کور والا نمبر و او په بله شپه به د بلې نمبر و، بیا به بلې ته تلو.
نو دغه عدل دی. عبدالماجد دریابادي رحمت الله علیه هغوی دومره لیکلي دي چې دا مساوات ګوره عددي نه دي چې یو له یو جوړه روړه نو بلې له بله جوړه روړي. یو خو دغه انسان هغه بنیادی ضروریات پته پوره کول ضروری دي، دا به پوره کې لازم دي. او بل شو د زړه میلان او قلبي محبت، نو دا غیر اختیاري شی دی چې په دې کې هم څوک تساوي کوي، دا غیر اختیاري دی. دا عدل په اختیاري څیزونو کې دي چې یو سره 2 شپې کوي او بل سره 1 شپه کوي، دا عدل نه دی. نو او نبی علیه السلام د دې دومره اهتمام کړی دی چې نبی علیه السلام د وفات په مرض کې مبتلا شو، نو په هغې کې داسې عنودګي به پې راتله او چې سترګې به یې وغړولې، نو به یې فرمایل چې زما نمبر د چا سره دی، زه به بیګا ته چا سره یم. دومره اهتمام کړی دی د ښځو د حق په باره کې د اسلام. دا مونږ ته یو بین دلیلونه دي. خو یهود، عیسایان، هندوان، یورپ، د هغوی معاشره او د هغوی قانون، لا مذهبیان دا وایي چې نه، د اسلام دا قانون نعوذ بالله په ظلم مبني دی، یا دا ناروا دی یا دا غلط دی. نو د هغې کم خلک چې د اسلام په دې تعددي ازدواج په 4 ودونو اعتراض کوي، نو مونږ د هغې معاشرې نه هغې ته جواب ورکوو چې اول تاسو خپل حال وګورئ، او بیا هغې د اسلام د دې قانون فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع د دې تایید کوي چې داسې پکار دي. نو هم د یورپ یا د مغرب زده خلکو د هغې حالاتو واقعات په دې دلالت کوي او هغې وایي چې دا قانوني تعدد ازدواج دا ټیک دی، درست دی. د لندن یو ښځه ده، د هغې نوم دی مس میری سمیت. دی لیکلی دی کہ یک زوجی کا جو قید قانون برطانیہ میں چلا ہوا ہے، تو برطانیہ کی چدا دے یو وعدہ رواج دے و قانون دے کہ دویم زوج نشی کولے، وہ تمام تر غلط ہے، ٹول پٹول غلط ہے. مردوں کو دوسری شادی کی اجازت ملنا چاہیے. سڑو تا دویم وعدہ اجازت پکار دے. نو دا غیرو تا جواب دا غیرو نا دی یو شکم کتاب لکلے دے دی مس میری سمیت. نو دا دی متعلق سنڈے ٹریبیون دا ڈربن پاگے کی 24 نومبر 1951 کی داغے متعلق قلم نگار دې کتاب متعلق رائے پیش کړي، لیکي چې یقین دی موږ ته چې د 25 کالو نه بره هغه ښځې چې د هغې عمر د 25 کالو نه ابو شوی وي، او هغه ښځې کونډې شوي وي، بیوه وي، وایي شي د اوس وخت کې چې 25 لکه کونډې دي، بیوه دي،
دا په برطانیه کې موجود دي او هغې ډېر د قدر په نگاه سره به دا کتاب دا د مس میری سمیت چې هغې په دې کې د سړو ته د دویم واده کولو دعوت او پیغام ورکړی دی. نو دا کتاب به دا 25 لکه کونډې ښځې ډېر زر واخلي او ډېر خوښ بیږي چې ولې هغه بغیر خاونده ګرځي. هم په دې کتاب کې یو بل ځای کې وایي چې په دې ملک کې چونکې د ښځو تعداد په سړو باندې زیات شوی دی او دغه وجه ده چې ډېرې ښځې هغه د خپل ازدواجي جون قایمولو دپاره سړی نه بیانوي. په بل ځای کې وایي چې د دې یو ښځې دا رواج دا بس ناکام شوی دی او دا څه ساینټیفک طریقې او رواج سره هم د دې تعلق نشته دی. لہذا چې یو واده څوک کوي دا خبره اوس ناکام شوې ده. په انګلستان کې 70وي صدۍ کې سړي ته د کثرت ازدواج رواج او رسم دا شروع شو. په یو سړي په 1658 کې یو مختصر رساله یو پمفلټ شایع کړی و چې هغې کې د دې خبرې تایید کړی و چې سړي ته د یو نه زیاتې نکاحګانې کول پکار دي او دا هغې وجه او سبب دا و چې زنا دومره عام شوې وه چې د هغې په نتیجه کې به اسقاط حمل یا هغه ماشومان چې نومولود څنګه به پیدا شول او اب حرام وو نو اب فوراً قتلول. نو دغه سړي نه دا برداشت نه کړی شول او ده ولیکل چې دا طریقه چې سړی به یو واده کوي دویم به نه کوي دا ختمول پکار دي. زمونږ معاشره به دې سره پاکیږي چې یو سړی دی د یو واده نه زیات ودونه وکړي. نو د ده په حمایت کې جیمز هیلټن چې یو مشهور ماهر جنسیات دی هغه د فحاشۍ او د زناکارۍ د ختمولو دپاره د کثرت ازدواج د یو نه زیات ودونو کولو دا طریقه د اختیارولو رایه ورکړه چې دا دې اختیار کړی شي. کیلیچن دام ماهر جنسیات دی د لیکي دا یو کتاب دی اسلام اور جنسیات په هغې کې دا واقعات دي. نو کیریچن دی هم لیکي په خپل کتاب کې چې په انګلستان کې د کثرت ازدواج دا اصول په دې باندې بالعموم عمل روان شوی دی مګر معاشره د انګلستان معاشره او د انګلستان قانون د دې تسلیمولو ته تیار نه دي. بالفعل او فی الواقع په عمل روان دی خو معاشره څه وایي دا غلط کار دی او قانون یې څه وایي دا ټیک نه دي. نور په بالفعل عمل روان دی. جبکې یو سړي لا یا یو ښځې لا زیات تی ښځې یا زیات یاران ساتل په دوی خاموش دي چې یو ښځه د یو نه زیات مړونه پیدا کی په دې خاموش دي سم نه وي. یو سړی د یو ښځې نه زیاتې یارانې پیدا کی او هغې سره خفیه ناجایز تعلقات قائم کی په دې باندې خاموش دي. او قانون کثرت ازدواج چې د اسلام دا قانون دی که د دې څوک خبره کوي
نو د هغې خلاف شور کوي چې دا زموږ معاشره نه خلاف کوي یا زموږ د قانون نه خلاف کوي. نو تعجب دی په داسې خلکو باندې د هغې خلاف بیا چغې وایي. د عیسایانو په مذهب کې د دې وومن کرسچن اسوسییشن په واشنګټن کې بوکینګ کمیټې په وړاندې یو ښځې مس برډسل دې بیان کړی دی او په هغې کې وایي چې په امریکا کې اوس وخت هغه جینکۍ چې د هغې عمر د 14 کالو نه زیات دی او هغه غیر شادي شده دي او عمر د 14 کالو نه زیات دی، نو د دغې ښځو تعداد، د دغې پیغلو تعداد، د دغې باکرو تعداد 1,20,00,000 دی. نو دې له سړي 1,20,00,000 پکار دي د دې د قانون مطابق چې یو سړی به یو نکاح کوي، د یو نکاح نه زیات نشي کولی. نو وایي جبکې حال دا دی چې دې دپاره غیر شادي شده الکان، ناواده کړي الکان 90,00,000 دي، 90,00,000 دي. نو پاتې شول 10,00,000 جینکۍ پاتې شوې. نو دا 10,00,000 جینکۍ دا به کوم طرف ته ځي او دوی به د خپل د ځوانۍ او دغه موج و مستي دا به څنګه تېروي. د قانون موافق اوس دا 10,00,000 پیغلې چې بغیر واده پاتې شي او دا په یو ماحول کې یو معاشره کې وي، نو سوایا څومره فساد او څومره خرافات، څومره فحاشي، څومره عریاني به پیدا کېږي. نو د دې خپل خلک اوس هم د دې خلاف دلیل وایي او وایي چې او دا په جنگ کې سړي مړه شوي او هغې چې کوم دی د مرد و زن دا عددي توازن خراب کړی. دا زمزم لاهور په 15 ستمبر 1945 کې دا ریپورټ چاپ کړی دی. اوس تعدد ازدواج ډېر خلک دا په مقابله د وحدت ازدواج اچوي او دا غلط دي. تعددي ازدواج یعنی د یو نه زیات تر 4 پورې نکاح کول، دا په مقابله د وحدت ازدواج خلک ګرځي او دا غلط دي. بلکې اصل دا دي چې محدود تعددي ازدواج دا په مقابله د لا محدود حرامکاری ګرځول دا درست دي. اسلام د محدود تعددي ازدواج تایید کوي تر 4 پورې، او چې دا نه وي نو د دې په مقابله کې خو لا محدود حرامکاری پیدا کیږي. نو ځکه اسلام د محدود تعددي ازدواجي د دې اجازت ورکوي او د لا محدود حرامکاری سبب کوي. اسلام ځکه د محدود تعددي ازدواج زندگی اجازت کوي او د لا محدود حرامکاری سبب کول غواړي. مگر کم خلک چې وحدت ازدواجی زندگی قائل دي، یعنی د یو واده، نو د هغې نږدې د لا محدود حرامکاری د انسداد دپاره هغې سره څه حل نشته دی او اسلام دا حل ورکوي. نو زموږ قانون اجازت نه ورکوي، زموږ معاشره اجازت نه ورکوي. دومره عجیب دی چې کله عیلان بن سلمہ رضی الله عنه اسلام قبول کو، نو د په
نکاح کې 10 ښځې وي، نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایل خذ منهن 4 څلور ترې نه واخله، 4 ښځې ترې نه واخله، باقي د طلاق ورکا. دې نه پته ولګېده چې اسلام کې د 4 ښځو اجازت دی، دې نه زیات نشته. دغسې قیس بن حارث رضی الله عنه دی چې مسلمان شو، نو د ده په نکاح کې 8 ښځې وي، نبی علیه السلام هغه ته هم داسې وفرمایل اختر منهن 4 4 تینا اختیار کا، ځان ته خوښي کا، منتخب کا، او باقي ته اجازت ورکړه. نو دې نه هم پته ولګېده چې په عربو کې هم د تعدد ازدواج تر 10 پورې او 8 پورې او د دې نه زیات د دې رواج وو، او هغوی به دومره ښځې ساتلي. چې کله اسلام رالو او اسلام ښځو ته حقوق ورکړل، او چې بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، چې لوڼه به ژوندی ښخولی شوي، او نبي علیه السلام او اسلام د ښځو حقوق ذکر کړل، او دې ته یو عظمت ورکو، یو شان ورکو چې هغه موږ پرون بیان کړی. نو نن څنګه خلک په اسلام باندې الزام لګوي او تعددي ازدواج ته ناانصافي وایي، او یا د ښځو حقوق غواړي، د ښځو حق، د ښځو حق، حالانکه اسلام ښځې ته څومره غټ حق ورکړی دی، او د دې د عفت، د دې د عظمت، د دې د تقدس، د دې د پاکدامنۍ دپاره اصول وضع کوي، او د دې د عفیف پاتې کېدلو حوصله افزایی کوي، او بشارتونه ورته ورکوي. من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنة. سردار دو جهان امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ماته دا ضمانت راکړي، سړی وي او که ښځه وي، چې هغه به د خپلو دواړو جانو ترمنځه چې ژبه ده د دې حفاظت به کوي او صحیح استعمال به کوي، او د دواړو خپو ترمنځه چې شرمګاه ده، نر وي او که ښځه. نو زه امام الانبیاء د جنت سرټیفیکیټ او پروانه ورکوم، اضمن له الجنه. دومره لوی بشارت ورکوي. اوس دغه په ایشیا کې مشهور مذهبونه، هغې هم قدیم هندوستان چې واخلي، نو په هغې کې سری رامچندر جي د ده والد مهاراجا دس د 3 ښځې وي، دغسې سری کرشن جي چې هغه واخلي نو د ده په سوونو باندې ښځې وي. بیا لالا لاجپت رای انجهانی په خپل کتاب کرشن چرتر کې د 8 ښځې تقسیم کړي دي، خو بیا موږ دپاره دلیل دی چې 8 دي، نو بیا هم هغه تعددي ازدواج پکې راغلی، د یو نه زیاتې دي. دغسې د ایشیا او د هندوستان، قدیم هندوستان خلک دي، راجاشتن د 2 ښځې وي، او د 75 ایرش د 2 ښځې او 1 لونډي وه. داسې نور بلا خلک په هندوستان کې نوابان او داسې چودرین د دې بېشماره ښځې به وي، دا به یې ساتلي. تاریخ پې باندې گواه دی. اوس منهاج نبوت او تعدد زوجات. نو عیسایان د ابراهیم علیه السلام د عظمت قائل دي، او هغه خلیل الرحمن تسلیمي، او حال دا دی د ابراهیم علیه السلام هم 3 بیبیانې وي،
سیدہ حاجرہ، سیدہ سارہ او قطورہ خاتون. عیسائین د ابراهیم علیہ السلام د عظمت قائل دی، خلیل الرحمن تسلیمی، او خو حال دا دی چې د ابراهیم علیہ السلام هم درې بیبیانې وي، خدا اعتراض هلته نه کوي. دا زمونږ په نبی محترم صلی الله علیه وسلم باندې کوي. خیال مو دی داسې د حضرت یعقوب علیه السلام هغه ته د الله اسرائیل او نهایت برگزیده وی او دا تسلیمی. خو د حضرت یعقوب هم څلور ښځې وي، د حضرت یعقوب علیه السلام هم څلور ښځې وي، لیا، زلفا او راخل. داسې د حضرت موسی علیه السلام متعلق هم د هغې بهترین اعتقاد دی، او داسې وایي چې اوسه پورې په بني اسرائیل کې د موسی علیه السلام په شانتې څوک نه دي راغلي چې هغه سره الله جل شانه هم کلامي کړي وي. کوه طور باندې موسی علیه السلام د ځکه کلیم الله وي، او د موسی علیه السلام هم څلور بیبیانې وي. خدا اعتراض هلته نه کوي، دا دلته کوي. خیال مو دی او داسې په موسی علیه السلام نور هم د ښځو دغه شته دی. د داود علیه السلام 9 بیبیانې وي، د داود علیه السلام 9 بیبیانې وي. د سلیمان علیه السلام تر 1000 پورې ښځې یادېږي. خدا اعتراض هلته نه کېږي، دلته کېږي. نو دا هم د پاره څه دی؟ دلیل دی. نو بہر کیف اسلام په هر صورت کې د زنا او د زناکار حوصله شکنی کوي، او د نکاح او د نکاح خوان یعنی د ناکح حوصله افزایی کوي. دا خبره مسلمه ده. نو د نکاح سدباب وشي، د زنا سدباب وشي او نکاح عام شي. دی وجنا نکاح یې اسانه کړې ده. نو د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم جن مبارک حسن و خائست، ځوانی او صورت او سیرت، گفتار و کردار، ہر سے اعلیٰ عرفا حسب او نسب، ناستا و ولاړه بیگا و سبا، داسې ده چې رشک پې باندې کېږي. رشک تر 25 کالو پورې نکاح نه ده کړې، او نه څوک د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ذات باندې څوک ګوته اوچتولی شي، نه د دې وړ دی، نه داسې څوک قدرت لري. داسې د صورت او د سیرت مالک دی، داسې د کردار او د گفتار مالک دی. بیا 25 کاله کې نکاح کوي، او هغه د داسې ښځې سره چې 15 کاله تېنه مشره ده، او د داسې ښځې سره چې بیوه ده، کونډه ده، او مخکې 2 خاوندانو سره ژوند تېر کړی دی او وفات شوي دي، او د هغې نه بچي شوي دي. د نبی علیه السلام په صحابو کې 15 صحابه دي چې هغې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مداحان دي، او د نبی علیه السلام
حلیه مبارکه، سیرت مبارک، صورت مبارک دی ذکر کړی دی. د هغې نه یو هندون دی، هند ابن ابي هاله. دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها زوی دی. د نبی علیہ السلام د ښځې نه دی، خو د دویم خاوند نه. نو داسې ښځې سره ژوند تېرول تر 50 کالو پورې، د 25 کاله عمر کې نکاح کېږي او د نبي علیه السلام عمر چې 25 کالو ته رسي، دا د یو داسې ښځې سره تېرول چې هغه صحیح غیر و باکره وي او هغې 2 خاوندان وفات شوي وي، بیوه وي او هغې نه اولاد هم وي. د داسې د عفت او د عصمت خاوند، د داسې کردار خاوند، بیا هغه وروستو تعدد ازدواج کوي، په هغې کې حکمتونه دي. بخښنه غواړم شاید دا ټایم زیات شو، نو انشاءالله دا به سبا بیان کړو. کتاب کلو کړی دی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.